جی زما نیم عاقب عالم خان دی د پېښور سره تعلق ساتم. الحمدلله زما په پبی کې خپل سکول دی احرام ماډل سکول په نوم کم چې تقریبا 8 ایئرز وشو د هغې خو د صاحب په وینا سره چې تاسو راشئ دلته کې خپل خدمات سرانجام کوئ نو زمونږ ټول نه فرست چې کوم فرست پرایورټي چې کومه ده نو هغه زمونږ تعلیمي نصاب دی هغه دی کینټاپ سیریز. نو کینټاپ سیریز یو داسې سیریز دی چې په پاکستان کې ډیر زیات کم یوز کیږي خو د هغې فواید چې کوم دي نو هغه د ټول نه زیات دي. د هغې یو زه اگزامپل تاسو ته درکړم چې دا انګلیش بک تاسو ته ښکاري په دې کې چې کوم دی هر یو لیسن بلکې په هر یو پیج باندې د خپل کیو آر کوډ دی. نو که ماشوم ته ډیفیکلټیز راځي د هغه لیکچر حوالې سره نو نن سبا انډرایډ فون هر چا سره شته دی جی دا تاسو سکین کوي تاسو ته به د دې تھینک یو الله د دې چې کوم دغه لیسن دی کوم په دې کې ډیفیکلټ ورډز دي یا داسې نور څه دي که نه جي نو تاسو ته به تھرو ویډیو په یوټیوب باندې به تاسو ته هغه اویل وي او په هغې کې هغوی مکمل یو خپل ټیوټر اویل کړی دی او خپل هغوی یو پراپر لیکچر ورکوي. دویم چې کوم دی جي دویم بیا زمونږ چې کوم ټیچنګ سټاف دی نو زمونږ په هغې باندې یو ډیر زیات اهم هغه پکې توجه زموږ هغه سایډ ته ده چې لکه مونږ ویل کوالیفاید سټاف وساتو او د چا چې ایکسپیرینس ویل وي نو الحمدلله مونږ سره خو سټاف فلحال شته دی خو کوم چې ریکوایرډ دی نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم ویل کوالیفاید سټاف وساتو. بیا د بهر علاقو دپاره چې کوم پیرنټس د هاسټلایز ماشوم دپاره د هاسټل تپوس کوي نو هغوی دپاره به زه لږ غونته کې بریف وکړم چې هاسټلایز ماشوم دپاره دلته کې هر قسم فیسیلیټي چې کوم دی هغه مونږ ورکو. په هغې کې چې کوم دی بهترین کانه په هغې کې بهترین سیکیورټي انتظامات په هغې کې بهترین ټیوټرز په هغې کې بهترین چې کوم دی مدرسې سایډ والا علوم نو په هغې کې بهترین بیډروم د هغوی دپاره نو ای کې به انشاءالله هېڅ قسمه کمپرومایز مونږ نه دی کړی او نه به کوو انشاءالله. د هغې چې کوم فی سټرکچر دی هغه زه تاسو ته لږ غونته ایکسپلین کوم چې هاسټلایز ماشوم دپاره د هغوی چې کوم فیس دی هغه تقریبا 32,000 پر منت راځي خو په هغې کې بیا د ادارې سایډ نه مونږ پی کوو ایز اسکالرشپ ورته ویلی شئ تاسو هغه مونږ پی کوو تقریبا 22,000 روپیز نو پاتې کېږي بیا 11,000 روپیز مطلب 11,000 روپۍ په پیرنټ باندې راځي چې هغوی ادا کړي او 22,000 چې کوم دی هغه مونږ ادارې چې کوم دی المین ایجوکیشن سیسټم هغه تاسو ته ایز ا اسکالرشپ درکو. داسې مو ووایه چې فرست 100 ایډمیشنز چې کوم دي هاسټلایز ماشومان نو هغوی دپاره دا اسکالرشپ دی چې د هغوی چې کوم 22,000 هغه اداره المین ایجوکیشن سیسټم پی کوي. دې علاقې خوش قسمتي ده چې یو داسې بلډینګ بیا په دغه بلډینګ کې یو ډیر ویل کوالیفاید سټاف یو ویل چې کوم دی تعلیمي نصاب نو زه خو به ووایم چې که تاسو نور پېښور وزټ وکئ یا مردان سایډ وزټ وکئ نو د هغوی چې کوم فیسز دي هغه ډیر زیات های دي یکې آی سی ایم ایس بیکن هاوس وغیره وغیره ټول تاسو کتی شئ پېښور ماډل خو زمونږ چې کوم فی سټرکچر دی انتهایی مناسب دی هغه منتلی چې کوم دی د پی جی کلاس نه پلی گروپ کلاس نه واخلي تر 6 کلاس پورې هغه 1,800 روپیز دی 1,800 روپۍ زموږ فیس دی ډیر زیات مناسب دی. په هغې کې بیا کنسیشن د 3 برادرز دپاره سبلنګ چې کوم دي هغوی دپاره 25% ډسکاونټ پې لګي نو په هغې کې بیا راځي تقریبا 1,350 روپۍ نو 1,350 روپۍ په دې وخت کې په داسې بلډینګ په داسې ماحول کې په داسې تعلیم حوالې سره دا ډیر زیات مناسب دی. نو بله خبره وکړم جی چې ترانسپورټ چې کوم دی نو په هغې کې د سبلنګ چې راځي مطلب کم دغه راځي نو که د هغه سایډ نه وي د ادارې سایډ نه نو په هغې کې مو ورسره کنسیشن دی که نه بیا خپل ځان ته ارینج کوي نو هغه بیا هغوی باندې ډیپینډ کوي چې څومره مطلب خبره کوي. نو لکه زمونږ هر قسمه هر طرف نه چې کوم دی مونږ هر قسمه سهولت پرووایډ کړی دی. مونږ وایو چې په داسې پسمانده علاقو کې یو داسې اداره راوچته شي او هغه یو داسې د ماشوم یو داسې مستقبل جوړ کړي چې په هغې کې د خبرې کولو گنجایش پاتې نشي. ادارو کې اکثریت داسې کېږي چې هغوی 80% چې کوم دی هغه عصري علوم ته هغه کوي فوکس ورته کوي او دا نور چې کوم دی 20% هغه دینی علوم ته کوي. خو زمونږ دلته کې الحمدلله 100 چې کوم دی دې سایډ ته دی 100 هغه سایډ ته مونږ لکه یو داسې ماحول پرووایډ کوو چې جی یو داسې ماحول مونږ ورکوو ماشوم ته چې هغه د دینی علوم سره سره عصري علوم او عصري علوم سره سره دینی علوم لکه چې داسې نه وي چې یو ماشوم کلاس 1 کې مونږ سره اډمیټ شوی دی هغه کلاس 5 ته لاړ خو هغه تر اوسه حفظ ونه کړو
هغه چې څومره پروموټ کیږي د کلاس 1 نه 2 ته 2 نه 3 ته دقسې د هغه پروموشن چې کوم دی هغه په د مدرسې حوالې سره د هغه حفظ د هغه ناظره د هغه علم تجوید چې کوم دی سره ریلیټډ شیزونه دي په هغې کې به هغه انشاءالله خامخا کیږي. جی زمونږ سکول چې کوم دی هغه ایوری کارنر نه کور دی، په هر یو کارنر باندې کیمره ده، هر کلاس روم کې کیمره ده، په هر ځای کې زمونږ چې کوم دی بهترین سی سی ټي وي کیمرو تنظیم دی. نو په ماشوم باندې زمونږ اني ټایم نظر دی چې هغه څه قسمه حرکت کوي، څه موومنټ کوي، په هغې باندې زمونږ چې کوم دی حرکت دی، په هغې باندې مونږ نظرثاني کوو. مونږ بیا هغې چې کوم دی سیکنډ ټایم کې د هغه کوم ریکارډډ ویډیوز دي هغه وګورو چې مطلب څه داسې انسیډنټ شوی وي چې مونږ په هغې باندې غور وکړو او د هغې د بهترۍ کوشش وکړو. جی بل پلی ګراوند تاسو وویل، نو پلی ګراوند چې کوم دی مونږ سره ګراوند شته دی الحمدلله، بیک سایډ ته هم شته دی، هلته فرنټ باندې هم شته دی، بل هم تیاریږي. نو زمونږ مقصد چې کوم دی هغه د ماشوم چې کوم ریفریشمنټ ماحول وي هغه داسې ورکول چې لکه سپورټس اکټیویټي په هغې کې کرکټ، فوټبال، بیډمنټن، والیبال وغیره. نو که یو ماشوم دی هغه 24 هاورز چې کوم دی هغه سټډي وکړي نو هغه چې کوم دی منټلی ډسټرب وي، د هغې وجه دا وي چې هغه ته ریفریشمنټ نه میلاویږي. نو زمونږ کوشش دا دی چې هغه ته مونږ یو داسې ماحول ورکو چې د ایجوکیشن سره سره هغه فزیکل اکټیویټیز هم د هغه جاري وي او هغه منټلی چې کوم دی هم پریپیر وي دي شیزونو ته. الحمدلله زه درته یقین سره وایم او ډېر زیات دغه سره درته دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم دلته کې سټاف دی هغه د هغوی چې کوم فرست پرایورټي په ماشوم باندې نو هغه ایجوکیشن خو زه به داسې وایم چې لږ بعد کې راځي، خو د هغوی چې کوم تربیت تاسو خبره وکړو نو هغه به یو داسې قسم تربیت ورکوو چې د معاشرې یو بهترین انسان د هغه نه جوړول چې کوم دی هغه زموږ مقصد دی. یو بهترین مسلمان به طور مسلمان چونکې موږ مسلمانان یو نو د اقبال چې کومه نظریه ده موږ ماشوم ته د اقبال نظریه ورکول غواړو، د اقبال چې کوم سوچ او فکر اقبال چې ماشوم ته کوم شاهین ویلی دي چې دا زما شاهین دي، نو موږ په حقیقت کې د هغه ماشوم نه د اقبال شاهین جوړول غواړو.